قرضونو ادایګۍ کې تاخير مکوئ رونو. قرضداران چې کله د قرض په ادایګۍ کې تاخير کوي، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو سړی وس کیږي او قرض نه ورکوي، مطل الغنی ظلم. الله رب العالمین په فهرست کې دا سړی ظالم لیکل کیږي چې سحر یې وس رسیدلو او تر غرمې پورې قرض لیټ کو، سحر نه تر غرمې پورې دا سړی د الله په کتاب کې ظالم ولیکلی شو. یو ورځ یې لیټ کو د یو ورځ ظالم ولیکلی شو، میاش یې لیټ کو د میاش ظالم ولیکلی شو، کال یې قرض لیټ کو سره د ورکولو د وس باوجود د روغ کال ظالم ولیکلی شو. ان تر دې دلته په د خلکو قرضونه دي، الته حرم پاک ته تللی دی، نفلی عمره کوي، نفلی حج کوي، احرام یې تاو کړی دی او دس په حالت کې دی، د کعبۃ الله نه غیر چاپیره طواف کوي، لبیک اللهم لبیک اوازونه لګوي، میزاب رحمت د لاندې ولاړ دی. دلته په د یو غریب دکاندار قرضه پورې ده، قرضه یې سره د وس لرلو نه ده ورکړې، د احرام په حالت کې د الله د کور په سوري د میزاب رحمت د لاندې ولاړ دی. الله رب العالمین د بیا هم د خپل رحمت مستحق نه جوړي او د بیا هم ظالم لیکل کیږي، د الله د رحمت نه لري او د الله د لعنت مستحق صرف په دې بنیاد چې د پردی حق او قرض لیټ کړی دی. الله رب العالمین خپل حق معاف کوي، د بنده حق نه معاف کوي. دی وجنه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک با ناچار قرضدارو په باره کې فرمایل گزاره ور سره وکي، اسنه چې غاړه نیولې د قیامت ورځ لراشي. ابتدا د اسلام کې چې به جنازه حاضر شوله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک به تپوس کو هل علیه دین، دی مړی باندې قرض شته دی؟ کو چا به وی نشته، به نبی علیه السلام په جنازه وکړه. کو چا به وشته دی په فرمایل به هل ترک مالا او ضیاعا او شیئا، یره سمال س جیدات س میراث س پیسې یې پریخي دي چې دا قرضونه ترنه ادا کو وارثانو به وی پریخي دي، او به فرمایل راوړی د مال چې د جنازې نه مخکې د قرضدارو حقونه ورکم، چې د بندگانو حق د غاړې نه کوز شي، نو د الله حق به ورله په اللهم اغفر له حینا باندې وغواړو، الله به ورته معافي وکړي. او چې کله به یو سړي باندې قرض و مال به هم نه پرېښی چې قرضونه ترنه ادا کړي، نو د صحیح مسلم شریف روایت دی، کتاب التوبه کې ذکر دی، نبی علیه السلام مبارک به او فرمایل صلو علی اخیکم، قرضداري امتی باندې زه جنازه نکوما، په غاړه پردي قرضونه دي، تاسو ځان له په خپل رور باندې جنازه وکئ. محدثینو لیکلی دي امت د دې خبرې نه یراو، خبردار چې په غاړه باندې پردی حق او پردی قرض پاتې نشي، جلد از جلد هغې د ادایګۍ کوشش وکئ. دی وجنه کله کله به د صحابه ترمنځ چې د قرض د ادایګۍ په مسله کې خبره راغله، یو ورځ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور تشریف فرما دی او بهر په مسجد نبوي شریف کې دوه صحابه دي، یو کعب ابن مالک او دویم عبد الله ابن ابي حضرت اسلمي رضی الله عنهما. د دواړو ترمنځ د حضرت کعب رضی الله عنه په هغه باندې قرضه ده، قرض ترنه خپل غواړي. عبد الله ابن ابي حضرت اسلمي رضی الله عنه ورته فرمایي ما تلک صبر وکا، لاس می تنگ دی، نیټه اگر چې پورا ده ولک سو ورځې راته وګوره. هغه ورته وی نه نور مهلت نشم در کوله، نور انتظار درته نه کومه. اوازونه د دواړو پورته شو، فکشف عن سجف حجرته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د خپل کور د دروازې پرده، هغه پرده چې په منځ کې شلیدلې وه، نبی علیه السلام داسې کولاو کړله او حضرت کعب رضی الله عنه ته صرف په لاسو اشاره وکړله، یا کعب، دا لاس یې ورته دقه شانتې کړله. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي زع دا قرض دی را کم کا چې دی توان او وس نه لري، نو معافي که ورته.
حضرت کعب رضی الله عنه د نبی علیه السلام په اشاره پوه شو د لرې نه په نامه باندې لاس کې خودل او وی فرمایل قد فعلت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حبیب چې تاسو په خفایي بس ما د تا خپل قرض معاف کو چې د کوم سړی د قرض د ادایګۍ توان او طاقت نکېږي او تاسو په پوهیږئ معاف یې کوي ورته ځکه د قرض د باقی مانده پاتې کېدلو په وجه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محشر په میدان کې فکرمند وي. زما محترم ورونو دا سبق د خپل ځان سره د دې ننني محفل نه اوسئ د الله